بحث زمونږ روان شو د شرح نخبة الفکر دا یو جزیه دا وه چې کوم حدیث داسې دي د صحیحینو چې په هغې باندې د حفاظو څه تحفظات دي نو د هغې نه علاوه نور حدیث به مونږ صحیح ګڼو او قابل عمل به ګڼو او دې باندې د علماو اجماع په دې خبره باندې اتفاق ورته دی که اجماع ورته دی کومو خلقو چې د دې خلاف کړي دي په داسې طریقه باندې چې د حافظان نه دي محض یو عقلي اعتراض یې کړی دی نو هغه تعقل پسند د هغې مونږ تعاقب شروع کړی دی که څه تاسو ویلي دي څه به وایه انشاءالله او ما ویلي دي بار بار چې دا مونږ نه ټایم اخلي ځکه دا وړه خبره نه ده دا بې شمېره خلق دی داسې چې په دې کې منکرین حدیث هم لګیا دي بعض اهل حق هم دې کې مبتلا شوي دي بلکې بعض ائمه هم دې کې اختریخ ائمه د اهل سنت چې ورته وایي هغې هم ډېر شی داسې شته چې هغوی بعض احادیث رد کوي او دا د بعضې خلقو د دې شبهې وجه هم جوړه شي چې هغوی وایي زموږ خو په دې حدیث اعتراض دی منکر حدیث خو نه یو که نه دا قول نادرست دی دا قول درست نه دی ستا ولې په یو حدیث داسې اعتراض دی چې د هغې په نقل باندې د قوم اجماع ده خبره هم هغې له بزرګو یعنې د هغې په صحت د علماو اجماع ده ته چې د هغې خلاف کوې نو دا څه کوې ته دا څه ښه خبره ده دی که مونږ تیر درس کې ما ویلي مونږ دې کې ترتیب خیال ساتو نن چې کوم حدیث مونږ بیانو نا حدیث بنیادی طور د امام بخاری رحمه الله د کتاب دی حدیث نمبر 216 حدیث نمبر 216 او هغه حدیث صحیح بخاری کې په دې الفاظو باندې دی کتاب الوضو سلورم کتاب دی باب من الکبائر اللہ یستتر من بوله کبائرو کې یو جزیه دا هم دا چې یو بنی آدم د خپلو بولو نه تنزه نه اختیاري ځان نه بچ کوي نو دا کبائرو کې ده هغې دپاره امام بخاری 216 نمبر حدیث ذکر کړی دا باب 55 نمبر دی مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحایت من حیطان المدینہ و مکہ د راوی نے اختلاف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیطان مدینہ یا حیطان مکہ کې دی فسمعا صوت انسانین یعذبان فی قبورهما نو د دوه انسانانو आवाज یې واورېد چې هغوی له عذاب ورکولی شو د هغوی په قبرونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یعذبان وما یعذبان فی کبیرن دا حدیث بتاوی نہیں لیکن پدې چې کوم اشکال لاغه چانه دی ویلې دې ټوکړه کې اشکال لې دی له عذاب ورکولی شي دی له عذاب نشي ورکولې په کبیره کې نو بیا فرمایل ثم قال بلا بیا فرمایل ولنا کبیره کې مبتلا دي داغه عذاب ورکولی شي مدامو چې بار بار د متقدمینو د کتابونو وایو هغه په دې بنیادونو باندې وایو چې متقدمین ډېر پوهه خلق دي دا روایت دا کوم چې مونږ وایو نو دا د صحیح بخاری روایت خو هم دی امام خطابی رحمه الله دا حدیث چونکہ دا ابو داود هم دی نو دے پدے باندې دا شلم حدیث تے سنن ابی داود کے کتاب الطہارت کے باب الاستبراء من البول د خپل سند سره لیکل دی وی معناه انهما لم يعذبا في امر كان يكبر عليهما او يشق فعله لو اراد ان يفعله وهو التنزه من البول وترك النميمه ما يعذبان في كبيرة سمانا دا دیل عذاب نشی ورکولے په یو داسې لوی ګناه کې چې که دی ځان بچکولې دا غینا نو ځان به بچکولې شو دې دا معنا ده که دی ځان بچکول غوښتی که نه نو د دې ګناهونو نه به ځان بچ کړی کبیر د هغې د لویوالي نه انکار نه کوي انکار د دې نه کوي چې که دی ځان بچکول غوښتل نو دی به ځان بچ کړی شوی وی ځکه چې ځان بچ کول د دې کبیره نه څه ګران نه لیکن دی سستی کړی ده دا د خطابي عبارت دی په دې باندې دی بالکل حل شو
او دلیل د دې خبرې دا چې ما یعذبان فی کبیر نه مراد دا نفي نه چې دا کبیر نه ده، دا رستو بلا د دې لپاره دلیل دی. بلا اضرابي دی که نه؟ د اضرابي دا مطلب شو چې دا خصلتونه ګناه کبیره دي لیکن د هغې نه بچ کېدل څه مشکل نه و. ثم قال بلا، بیا فرمایل ولې نه، دا ډېر لوی ګناهونه و. خطابي سنن ابي داود دا معالم السنن درې باندې، معالم السنن 3 جلد کې چاپ شوی دی مستقل، او دا خو چونکې پورا متن دی کې دا 6 جلد کتاب دی، خو نور معالم السنن 3 جلد کې راځي. د هر حدیث لاندې معالم السنن باندې کار کوي. او دا خطابي اعلام السنن دی، دا بخاری شرح باندې دی. دا 2 جلد دی، بس مختصر جلدونه یې دي، واړه جلدونه دي. او دا حدیث ته دغلته کې سنن ابي داود باندې په دې کلام کړی دی، او دارنګې په دې کتاب کې په دې کلام کړی دی. دی وی یعذبان فی کبیر، دا 95 صفحه. معناه ان التنزه من البول وترک النمیمه غیر کبیرین ولا شاقین علی فاعلهما. دا ډېر ګران کار نه و، دی نه بچ کېدل او ډېر شاق نه و. وی دی نه دی مطلب چې ان المعصیة فیما اتیاه حینة صغیرہ، دی نه دی مطلب چې دا کبیره ګناهونه نه و، کبیره خو دي لیکن د دې نه بچ کېدل څه ډېر ګران نه و. الا تراه کیف یستدرک المعنی فی ذلک بقوله بل لئلا یتوهم ان المراد به تهوین الامر وتصغیره وکلمة بل یستدرک بها المتقدم من الکلام. تبار کیف اول خو دی کې اصل اشکال دغه و، دا یې چا نه یې چړلی. تاسو نه وي به درسونو کې عام حدیث بس بیانوي، یو اشکال به دی کې دغه دی. اصل اشکال کم چې خلکو پیش کړی هغه وروستو وایو. نو بیا فرمایل چې یعذبان وما یعذبان فی کبیره. د مخکې حدیث کې ته وګوره چې حیطان المدینه او مکه، دې کې ترجیح مونږ کم لور کو، یعنی اختلاف یا اختلاف د ځایونو دا اماکنو دا خو د راوي نه واقع شوی دی، خو مونږ به څه وایو؟ د دې تحقیق ضروري په دې باندې دی چې که دا سړی مسلماني نو بیا خو صحابي دی که نه؟ نو که صحابي دی بالفرض 2 کسان صحابه دي، نو د هغې نه پیغمبر نه خبر چې دا څوک دی. او که دا د مکې خلق دی بالفرض، یعنې مکې له مونږ ترجیح ورکړو چې دا معامله د مکې مکرمې ده، د هجرت نه مخکې ده، نو بیا خو ښکاره د کافر به کېدی شي. نو په هغې به سوال رایي چې د کافر دپاره سوال ولیکي د بخښنې پیغمبر. اصل په دې حدیث کې اشکال لغه دی، او دا اشکال محدثینو لیکلی، دا چا نه یې لیکلی، خلکو دې نه اعتراض جوړ کړی. اعتراض نه دی، غلط اعتراض کوي، بې ځایه اعتراض کوي. سنن ابن ماجه کې حدیث نمبر 347 کې لیکلی دی چې مرہ بقبرین جدیدین، مرہ بقبرین جدیدین. دا مسلم روایت کرا دی چې د فلان کی قوم چې کوم دی باغ و، فلان کې قوم د مدینه منورې ده. نو دې نه موږ ته څه معلومه شوه؟ قبرونه د صحابو دي، قبرونه د صحابو دي، 2 قبرونه د صحابو دي. د دې صحابو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله ته دې لاندې لیکلي دي لم يعرف اسم المقبورین ولا احدهما. ته دې مقبورین نوم چاته نه معلوم، د یو قسم نه معلوم. والظاهر ان ذلك كان على عمد من الروات. ښکاره دارا چې کوم راویان دي هغې قصدن عمدن دا نوم نه اخلي، لقصد الستر علیهما، ته دې دپاره چې په هغې باندې پرده پرته وي. محققین د حدیثو داسې ستاسو په شان وی نه چې ته راځه او د حدیث نه انکار کوه. انکار ډېر عجیبه کوي چې دا حدیث خو د قرآن خلاف دی. څنګه خلاف دی؟ صحابه ټول الله بخلي. بیا خو هغه حدیث چې په هغې کې د سیدنا ماعز تذکره ده، هغه د عمل دا غامدي تذکره ده، هغې سره به څه کوي؟ هغه ټول موضوع سملاسو نه د حدیثونو.
خلک اشکال حل کوي. دا بالکل موږ سره هغه چل کوي دا خلک وي ته را نرکۍ واړه درې پوزه پرې کوم. یعنی عجیبه رویه خلکو جوړه کړې ده چې مشکل راغی نو ته مشکل حل کوي او که نه ته به د هغې څیز د وجود نه انکار کوې. دا اشکال شته دا محدثینو لیکلی دی. دلته کې دا حدیث په دې بنیاد نه ذکر کوي چې د صحابه کرامو بې عزتي کوي په دې باندې. لکه دا خو اصول دي چې کله یو مسلمان خطا وکړي خو د الله قاعده دا ده چې هغه ته به د خطا مطابق عذاب ملاویږي، سزا به ورکولی شي. د مغفرت او د سزا منځ کې منافات خو نشته. زمونږ خلکو ذهن دا جوړ کوي چې سزا یې ورکړه کنه مغفرت نشته. مغفرت ولې نشته؟ څه لږه ډېره سزا ورکول دا د مغفرت منافي نه ده. ورنه صحابه کرام د کومو نه چې دا قسمه وختي موږ تذکره وکړه دریو صحابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا د هغې باره کې قرآن کم څه ویلي دي تا کتلي نه دی؟ نو ته به څه چې قرآن غلط دی. صحابه الله بخري دلته کې دا داسې وایي. دا ځان له خپلو دماغو کې یو تضاد جوړ کړی دی او د هغې تضاد د وجې قرآن د حدیث خلاف کړی دی. حدیث د قرآن خلاف نه دی. قرآن د کل صحابو تذکره کړې ده. په دې کې یو فرد یا دو فردا د هغې څه تذکرې کې داسې راځي دی کې شرعاً څه قباحت یا بعد نشته. سیدنا معاذ او د غامدي خبره ټول ته معلومه ده. نو که سړی حدیثونه بیانوي ته به قرآن خلاف دی. دا د قرآن د صراحت خلاف نه دی. راشي واقعات راځي بندګیري ده الله به معاف کوي سره د دې چې سزا هم ورکړه به معاف هم کړل. نو بعضې راشي داسې غلطی دا مونږ داسې هم ویلی شو چې صحابه کرام معصوم عن الخطا نه دي. صحابه کرام معصوم نه دي. تو دا دي صحابه کرام او ځکه هغه تپوس کړی چې تاسو بېګا څوک دفن کړي دلته کې د هغې نمونه اخیستي دي خو نمونه راویان د حدیث نه ذکر کوي. امام قرطبی خپل کتاب التذکرہ کې څه واقعات لیکلي داسې لیکن هغه واقعات ابن حجر لیکي هغه درست نه دي. زموږ د خلکو عجیبه مزاج دی. قرطبی ښه مفسر ده. د دې کوشش دا کوي د هغه نه ښه محدث هم جوړ کړي که نه. التذکرہ د هغه هر سړی به تا د نیغ دغې دې تفسیر منې او دی نه منې وی ولې ومنم. زمونږ نه منل په یو بنا دي هغه دا چې مونږ د حدیث اسناد ته ګورو. د بارکیف د حدیث باندې اصل اشکالات دغې دا کم چې ما وایي چې دا مکه وه که مدینه وه، دا صحابه وو که غیر صحابه وو، دا مشرکین وو که مسلمانانو، صحابان د هغې خوا هم نه ورځي، هغې له ګوتې هم نه وړي بلکې دا یې د قرآن مخالف کوي چې دا حدیث د قرآن مخالف دی. که قرآن کې دا لیکلي چې صحابه کرامو نه به ګناه نه کېږي جرم نه کېږي نو بیا بېشک د هغې خلاف وي. او قرآن کې دا تصریح نشته که نه. صراحت د قرآن چې څه ته وایي د هغې خلاف چې راشي ناموضوع وي دا د قرآن د صراحت خلاف نه دی. دا د علم جنازه وباسي هسې. نو بارکیف دغه اشکال د بنیادي بیا دې کې رستو دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چلو کو هغه یو دوه څانګې راواغست یو څانګې راواغست او ما یو ځای لیدلی دي چې دا څانګې چې کوم دي دا اصل کې دا هغې ونې وې کومې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزتاً راغلې وې. او تصریح ما دا اوس صحیح مسلم کې ملو نه شوه. زما دماغ کې شته ده چې صحیح مسلم کې موږ چا نه اورېدلی دي یا لیدلی دي په سترګو چې دا تصریح شته پکې. دا تصریح کتل غواړي تاسو هم کاینډلي وګورئ چا مخې ته رال نه بیا موږ ته هغه وښایښ چې دا شاخونه دا هغې کجورې نه اخیستی شي و کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خواله راغلی وه کله چې هغه بار ته کېناستو پنایه دپاره. او دا تصریح وي صحیح مسلم کې شته دی. کوم ځای شته دا اوس تلاش کول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په میانځ باندې وشلوله یو څانګې په یو کېښوده او بله څانګې په بل باندې کېښوده او یې فرمایل چې دې باندې به الله دا عذاب کمی ما لم طیبسا
تر کومه پورې چې دا اوچې شوي نه د حدیث د آخر کې مشکال دی چې دې څانګو کې څه چل دی او دې ځای نه بعضې خلکو استدلال کړی دی صحابو کې هم یو صحابي دی هغه هم وصیت کړی چې کله زه مړ شم نو زما په قبر باندې به څه کېدی شنه څانګه کېدی او خلکو دا یې نه مسلک جوړ کړو چې دا جی الله له ثنا وایي د هغې بنیاد دا دوه حدیثونه نو هغه شی ترقي کولا نو څه شی جوړ شه د هغې نه اوس ګلونه جوړ شو نو خلک ګل نه اوس د کاغذي ګل نه مچوي خبره ختمه شوه اوس که زمونږ خلک محدثینو طرف ته لاړ شي نو سوال پیدا کېږي اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د بخښنې سوال کوي نو دا څانګې پرې کوي ولې په منځ اصول خدای چې کله یو څانګه تا پرې کړه لا به زر وچېږي زمینداری سره خلک لږ ربط وکړي که نه چې په منځ تا پرې کړه دوه حصې کې کړه دا به زر وچېږي که به زر نه وچېږي لرګی چې دړه کې زر وچېږي او چې تر کومه پورې هغه غونډی روغ سالم وي هغه زر نه وچېږي دې کې څه حکمت دی آیا دې څانګه کې څه چلو دک هغه نقطه ده چې که په دې تاسو پوه شئ اشکال به ختم شي او دا نقطه خطابي لیکلې ده هغه دا ده واما وضعه شق الجریده علی القبر چې شق د جریدې دی نو اداوی چې لعله یخفف عنهما ما لم د یہی وسا لیکلې یہ وسا تحقیق شته خدا یو کتاب کې صرف طیب وسا ده اصل کې نو دا اصل کې فقط يحتمل ان يكون ذلك لدعاء كان منه دا دعا د وجه ده او بعض صوفیاء کرامو تاسو سره معرف القرآنی نو چرتای کې وګوره ما ته کوم ځای نه معلوم خو معرف القرآن کې وګوره چرته تبرک لاندې به لیکلي هر ځای لیکلي یا د هغې فهارسي چېرته کې ځکه سرچ خو مونږ یې کولی نه شو هغې کې هغه دا لیکلي چې دا د رسول الله وسلم د لاس د برکت د وجې د عذاب په د باندې منې کېږي مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تبرک قایل یو زمونږ اختلاف په دې مسله کې نشته اختلاف څنګه دی هغه دا دی چې خلق د نبی په تبرک باندې بیا نور خلق قیاس کوي استاد پیر غیر نبی قیاس کوي موږ دې قیاس خلاف نبی معصومی غیر نبی معصوم نه دا سنت نه چې بده کې ته اتباع کوي ترې تعلق عقیده سره د برکت مسله ترې تعلق عقیده سره دی کم چې قرآن او حدیث کې ثابت دی قبول پکاري کم چې نه ثابت او پر خودل پکاري تبرک د غیر انبیاء نه ثابت دغه ما خبره نشته اسی کیسه ما کوه خلکو دا نه نه قرآن کې چې څه ویلي دي قرآن خدا فرمایي چې ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه اخوار یو شی وایي د شین لګولو څه ضرورت دی دا ماز یو علامت هو اصل د عذاب قبر د فقول دو بنیادی سوزونه دي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا او بل د بعض مفسرین یا د محدثین دا قول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس تبرک دا غي مون قائل یو ته مخالفت نه کو خصوصیت شو معجزه نشي کېدی معجزه هم کېدی کول شي خو لاندې لار ده کنه خو سم باندې علمی خبر ہوگا هغه باندې کول لیک نو سم خبر لگا چې دا ونه اوس طالوت جالوت لاندې وګوره مفتی محمد شفیع رحم الله تعالی طریقې دې تبرک ثابت شي نو ما دې چا تبرک ثابت شي حالته قرآن ذکر کړی دی چې مما ترک آل موسی و آل هارون اغین پاتې شو دا ترکه د چا د موسی د هارون علیهم السلام تحمله الملائکه دا مفتیانی خو دې څه سوچ نه کوي یا څه یعنی کم صندوق کې چې څه شی دی نه چا دي او دا انبیاء دي دا کوم اختلاف نشته هغه نه هم نه ثابتېږي د بل چا تبرک خو نه ثابتېږي ځکه د بل چا لپاره به هغه عصمت ثابت دی ول چې عصمت نه تبرک به نه چې عصمت وي نه تبرک وي او عقیده مسله صحابي دې سیدنا معاویه ټول خلک د خلاف بک بک کوي
هغه چې مړ کېده نو هغه وصیت کړی چې ما سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکونه دي دا زما سترګو باندې زما فلانکي ځای فلانکي ځای فلانکي ځای کې ده صحیح حدیث تبرک خو شته ده خو تبرک د انبیا علیهم السلام خو د څه شي د ځای نه دا نه چې دلته کې پیغمبر کوز شي او زه به کوزېږم او دلته پیغمبر 2 رکعاته کړي زه به کوم دا تبرک نه دی دا بدعت دی سیدنا عبدالله ابن عمر کو بېشک لیکن دا د هغې اجتهاد دی په دې اجتهاد کې د هغه پلار هم د هغه مخالفت کړی ترې څوک نه دی قایل اماکنو کې نه دی دغه دای په هغه څیزونو کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستعمل څیزونه دي یا د هغه د خولې مبارکې لاړې دي یا ویښته شو د هغه یا نکونه شو دک خوله شوه د دک څیز دی اماکنو کې نشته اماکنو کې دا د عقیدې مسلې دا کلک زده کوي دې کې چې هر څه کېږي صفا خبره کوه دا ګناه دی کوم چې خلک کوي دا علماء دیوبند دی کې بس الله دې معافي وکړي سستي وکړي کله کله سستی وکړي دا یو مشر نه غلطي وشي بس بیا ټول مشر سره خو اختلاف کولی نه شي دې سړي نه اکابر پرس جوړ شي مولانا سرفراز خان صفدر رحم الله سار ما د مسلې لپاره دغه رای سنت کوت دی کې هغه یو ځای لیکلی دي چې مشر که هر څومره لویې مرتبې والی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو نو هغه سره په مسله کې اختلاف کېدی شي دا زموږ د عام خلک چې کومې دي د تبرکات لپاره د عبدالله ابن عمر حدیث پیش کوي د هغه عمل پیش کوي اجماع په هغې شته دی دا اجتهاد دی د صحابي نن چې یو سړی کوي بدعت کوي ولې کوي د هغه ملګرتیا هېڅ چا نه رغړی اجماع د صحابه کرامو د هغې خلاف ده هغه ته مونږ هېڅ نه وایو ځکه هغه مجتهد دی لیکن نن که یو سړی د هغې اتباع په دې وجه کوي چې هغه کړی دا نور صحابه وګر چې نه رغړی نو دې ته جایز نه شي ویلی غلط طریقه ده پرېښودل پکار ده ډېر دا څیزونه وي لکه عمر بن عبدالعزیز ته را منسوب دا چې څوک به مدینې منورې ته ته نه به زما سلام ورسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې ته حج له ځې یا عمرې له ځې که نه نو په سوونو خلک به راځي چې ما به یاد کړي هلته کې ډېر خلک به خطونه هم درکړي موږ چې لومبي ځل باندې حج ته تللو 2002 کې هلته به خلکو جوټۍ ورځولې مطلب دا چې خلکو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطونه لیکلو نو سوال دی چې پښتو کې خط لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم له پښتو ورتله هغه سمه او نه سمه پرېږده پای جنګ نه کو او سوال دی چې یو عربي سړی که زه اواز وکړي خو زه ټیک ده یو پښتون سړی پښتو کې خبره کوي یو پنجابی کې خبره کوي اول به دا ښودل غواړي چې آیا واقعي هغه دا ژبې زده کړې عجیبه کار دی پیر بابا چې کوم دی پښتون دی دله د سند سړی راشي دنه سوال کوي چې دا الله نه وغواړه چې ماله دا راکړي خپله ژبه کې به کوي که نه دله سندي ورتله بس یو جواز خلکو شروع کړی دی بس خامخا یو شی روان کړی په مخه باندې دا نه درست طریقې دي د بارکیف اصل اعتراض په دې باندې دغه دی بیا د دې نه دی یو استدلال کوي د استدلال باندې بیا تاسو خپل علم وګورئ دی وایي چې ګوره کله شین بوټی دی او موږ دا تسلیم کو چې شین بوټی الله لا تسبیح وایي او د هغې تسبیح د وجې الله دته معاف کول کوي یکون علی هذا المعنى فیه دلیل علی استحباب تلاوت القرآن علی القبور دا د قول کړی دی دا قول درست نه دی ولې عبادات په قیاس نه ثابتېږي عبادات په قیاس نه ثابتېږي نو بهرکیف دی کې یو سوال بهرکیف پاتې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره بیا کجورې ولې داسې کولې د دې جواب هېڅ چا سره نشته یعنې خو رحمت للعالمین دی او دا د هغه ملګري دي پکار دی چې تر ډېر وخته پورې په دې باندې عذاب نه وي موږ ته چې دې کوم جواب ښودلی شوی دی هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه دا معلومه شوې ده چې تر کومې پورې دا ونې اوچې شوي نه وي تر هغې پورې به عذاب نه وي خو د هغې نه وروسته به بیا زه ستا دعا په وجه باندې د دې عذاب پورته کوم دا یو علامت و د دې لپاره
چې تر دغه پورې به د دین عذاب زه پورته کړم ستا دعا د وجې او بیا بالکلي پورته شي. خو د دې مرجع څه ده موږ ته نه معلوم، استاذ خو نه ده. خو دا ولټوئ اصل په حدیث کې بنیادي څیزونه دغه دي، مشکل څیزونه دغه دي، دا څوک نه چغلي. البته زمونږ علامه صاحب چې کوم دی هغه په دې باندې بحث کوي او تا ته یو اعتراض کوي هم دې روایت باندې دی وی صفحہ 40 اور صفحہ 41 17 نمبر دے دو اعتراض. قرآن مقدس نے صحابہ کرام کا دربار الہی میں محبوب ہونے کا ایک شعبہ یہ بھی بیان کیا ہے، بیان ہوا ہے لکھ لیں کہ یحبون ان یتطہروا، اور کافر و منافق کے ناپسندیدہ ہونے کا ایک شعبہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ نقال حدیث من قوم الی قوم، یہ دو باج رہے ہیں چغل ہو ہیں. مشائم بن نمیم اور اس کے برعکس صحابہ کا مزکہ ہونا بیان کیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر یزکی ہم ان کو پاک کر رہا ہے. اب ان میں کسی قسم کی پلیدی نہیں ہے، نہ ظاہری اور نہ باطنی، اور اللہ نے بھی صاف فرما دیا لاکن یریدو ان یطہرکم، دا آیت نشتے قرآن کے، لاکن یریدو لیطہرکم دیکھ. تو اللہ کا ارادہ پورا ہوا اور وہ ہر طرح پاک ہو گئے. صحابہ منقبات ذکر کریں درې دا مطلب صحابي نه به خطا نه کېږي. دا د په خپل ذهن کې یو مطلب اخیستلی چې دې دا معلومیږي چې صحابي نه به خطا نه کېږي. تو بیا وی امام بخاری مبارک چې دی لکھی لیکن بخاری محدث نے بڑے زور سے ایک جھوٹی روایت، دا خبره داسې لګیا دي خلک چې زمونږ سوال لیک جھوٹی روایت خو هغې ته وایي چې د هغې راویان کذابي. د دې پر راویانو کې یو کذاب راوي نشته، ته ورته څنګه موضوع ہے؟ دې کې تعویل نشي کېدی، دا سینه زوري ده او دا غلطي ده او دا انکار حدیث ته لار کولاوري. موږ په دې وجه وایو چې په صحیح بخاري کې موضوع حدیث دا د ټول قوم خلاف خبره ده، د ټول امت خلاف خبره. لیکن بخاری محدث نے بڑے زور سے ایک جھوٹی روایت قرآن کے صریح خلاف نقل کر دی ہے جس سے صحابہ کرام کو بدنام کیا جا سکتا ہے. احتمال شگنا په احتمال ته حدیث ته موضوع ویل شي او احتمال لا خبر راتلی شي. اور قرآن کے خلاف منافق مشرک کے لیے آپ کا استغفار اور سفارش کرنا ثابت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ باب من الکبائر اللہ یستتر من بولے، اس میں کہا کہ آپ کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ان دونوں میں 2 انسانوں پر عذاب ہو رہا تھا، تو فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے بدلے نہیں ہو رہا. پھر فوراً ہی فرمایا بلا کیوں نہیں، واقعی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بڑے گناہ کبیرہ یہ ہیں ایک تو پیشاب سے اپنا بدن اور کپڑے نہیں بچاتا تھا. دہلی کے لیے ٹول دا تفصیل ذرا صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 35 بانے حوالہ اور کر دینا. بیاوی اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 انسان کون تھے اور کیا تھے؟ اگر وہ دونوں جاہلی کافر و منافق تھے تو قرآن کی نص قطعی کے خلاف جو آپ کو منع کر رہی تھی آپ نے ان کے لیے سفارش کس طرح فرمائی؟ دا سوال غلط تھے. سوال غلط پڑے چې دا مکی وي نو هغه آیت کریمه په کم کې چې هغه منع کړی شی دعا نه د کفارو دپاره ممکن د تاریخي لحاظ سره وروستی دا د اعتراض جوړ کړي د اعتراض کول وي تا د دا تکلیف دی نو تا ول دا ثابت کا چې دا 2 کافران وو مکه مکرمه کې وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم نه رستو چې کله هغه منع کړه دا غي نه رستو بیا دعا کړي بیا ستا خبره ټیک ده. دا واسه بے وزر و شی لوزه را لوزه کنه بے وزر و شی نشي الوته دا غلط دلیل دی ځکه تاسو ته دا اشکال دی او دی وای نماز سنن ابن ماجه روایت تاسو ته خو چې دا مسله د مکی ده. دا سوال غلط دی دا دی چې وای دا غلط دی. اور اگر یہ دونوں انسان مسلمان تھے تو صحابی رسول کے علاوہ کوئی دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی صحابہ ایسے تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جن صحابہ کرام کی تربیت آپ نے کی تھی ان کے اندر یہ دونوں گناہ کبیرہ اور وہ بھی ساری زندگی رہے ہوں؟ ساری زندگی چاہے رہے وقت ساری زندگی لفظ نشته رہے او بلّہ چې آیا قرآن دا لیکلی دی چې دا معصوم دی دې دواړو خبرې کې بعد دی الله هغې بخشش کړی دی نو آیا دا هر فرد یې کړی دی لکه د عقایدو کتابونه دی وګوره شرح العقیده وګوره نور وګوره که د هغې نه بیا د سیدنا معاذ او د غامدیې باره کې به ته څه رضی الله عنهما آیا حدیث سره به څه کوې
ته صحابه کرامو د بخشش خدا مطلب نه دی چې د هغې نه ګندې خطا نه کېږي، غلطی نه کېږي، غلطی کېږي خطا کېږي. हल्ता कीम झूठी हुई. अब या वही रिवायत के झूठे होने की इससे ज़्यादा बैन दलील और क्या होगी. बात वही साबित हुई कि बुखारी का मतमह नज़र सिर्फ़ रिवायात का इकट्ठा करना था, कुरानी बसीरत उनका मशगला न था. अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह. नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन. इमाम बुखारी पर कुरान न पवेदो दा कुरानी बसीरत न हो. दा रिवायत इमाम अहमद हम नकल कर दे, दा रिवायत इमाम मुस्लिम हम नकल कर दे, दा रिवायत इमाम अबू दाऊद हम नकल कर दे, इमाम तिरमिज़ी हम नकल कर दे, इमाम नसाई हम नकल कर दे, मुस्नद अबू याला की हम लिख दे, मुस्नद अबू अवाना की हम लिख दे, सही इब्न खुज़ैमा की हम लिख दे, मुफस्सिरीन हम लिख रहे. दा टोल द कुरान बसीरत न लरी और अल्लामा मुल्तानी साहब द कुरान बसीरत लरी. दा इनकार हदीस थे. इश्काल नहीं, इश्काल व जवाब और को तस्वीर से पोजा ख़राब है, न पोजा खलक पर कहीं ना इलाज कहीं खलक. इश्काल चसो आगे कैसे नहीं दी पाती, पदे नहीं दी पाती चदा अलामात थी यादा नबी करीम सल्लम द दुआ खबर था. अगर द हदीस से हद तपारा काफ़ी रहा दामू चिकम तपूसू नगू दा हिकमत मालूम ली चे दा चले वो लोगो दा चले वो लोगो दा हिकमत मालूम ली दा हदीस पर असल माने हो असर न और ज़िख यो सड़े का दा तपूसू की जब मासबखीन मुंज तब पट के सिर्री मुंज नदी दमाजिगर मुंज नमस्ता सिर्री दे दमाखाम और दसारा दमास्तन जारी दी बोले और दागे दो ज़्यादा हदीस ने इनकार शुरू की चदाना वनम तो सही भाई दा वदा किस्म खबर था जवाब न वर्जी उल्टा न बयान इनकार की खबर न बार के दा हदीस सही बुखारी दे 216, सही मुस्लिम के 292 दे माल तक के पूरा टोल लिख ली. सुनन नसाई की दा 31 नंबर हदीस थे, सुनन तिरमिज़ी की 70 नंबर हदीस थे. इमाम अहमद हम दा नकल कर दे अक्सर तो तबो तला शुरू की न कम से कम 15-20 किताबों दार से देशी तो देखे दो बुनियादी गलते दिखड़ी दी. अगर नौर खबरें और गप लगी खुद दो बुनियादी गलते चाहे दलील दे दे चदे मुहद्दिस न बेचा रख योदा चदे हदीस तो झूठी हुई न हदीस ची झूठी हुई न या खबर दे हर योरावी कज़्ज़ाबी या पदे की योरावी कज़्ज़ाबी न अलाई वदा हदीस झूठी हुई वो चिकर दा हदीस झूठी छन योरावी उखया तो दागे रावी भाई आवाज़ दा रिवायत दरोगजन नहीं बल्कि हर आगर रिवायत बदरोजनी कम चे सही है नो के या पटोल किताबों के बरादरी दा इनकार हदीस न नुसरी दा इनकार हदीस थे दा गप लगी ऐसे जान लस्तर के तो रही या खल गोला धोखा और गए दा इनकार हदीस थे. अद्वैम अदा खबरा द्वैम गलत खबरा चिदी मत मह नज़र सिर्फ रिवायात जमा कौलू दी द कुरान बसीरत न लरो. देखे सफ़ा खबर अर्दो का मकदारा मंग खल को सर खबर इमशवी अगदाय चे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह द क़िराअत खल्फ़ल इमाम बहर सूरत कायल और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह अडो कायल न दे द क़िराअत खल्फ़ल इमाम अडो कायल न दे. चूँकि द इमाम अबू हनीफ़ा इक़्तिदा के उनकी द इलाक़े की डीर दिख नागील नूर से चल नवरी द इमाम बुखारी द किताब नागी पदे तरीक़ा वाने का बदनामी चल किताबों के आगा हदीस थी चागा द कुरान मजीद द सराहत खिलाफ थे दा मसले की अचार दे चिकम खल को अचोल दे पे जनम खलक कसा नमूनम दा खेल चूँकि दा रिकॉर्ड की नो रिकॉर्ड में दागे खोख न दे ये फ़र्द दर तक मासर दा बहसु न गड़ी चल इमाम बुखारी दा आयत फ़स्तमिलू वान सी तो खिलाफ दे अदा फलान दे देखे दा हनाफ चिकम उसूल दी नामागा खेली बोले अगर पर देख हनाफ उसूलदारी चे सही रिवायत पखपल उमूम प्रेदा और तावील बगैर पहदीस के हनाफ दा उसूल दिया कनदा उसूल इनकार होगा हनाफ दा उसूल नहीं दा हनाफ उसूल लगा नहीं मंग इंशाल्लाह आगा उसूल अप्लाई करूँ पदे क्यों मंग इनकार हदीस तनुज़ुफ़ तब वो भी देवाने मुनकार को इंशाल्लाह क्लिप्स तैयार हो अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह पदे मंग क्लिप्स तैयार हो प्रोग्राम जोड़ो बोला 3 मिनट 4 मिनट क्लिप